میاشتې د 8مې ورځې نه او بل دې میاشت کې او دې ورځو کې یوه ورځ د چې هغې ته عرفه وایي. دا په کال کې یوه ورځ راځي عرفه، په کال کې یو ځل راځي. دا ذوالحجې د میاشتې نهمه ورځ چې دې ته عرفه وایي. په دې ورځ باندې چې څوک روژه ونیسي، صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس وکړو، وی چې د عرفې د یوې ورځې روژه سړی ونیسي الله به څومره اجر ورکوي. د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل یکفر السنة الماضیة والباقیه، څوک چې د عرفې د ورځې یوه روژه ونیسي نو د یو کال تیر شوي او د یو کال آینده ګناه به الله معاف کړي. دا په یوه روژه باندې چې دا د عرفې روژه ده او عرفه چې دا هغه د ذوالحجې د میاشتې نهمې ته وایي. نن یې دویمه ده نو را روانه د جمعې ورځ چې ده دا زمونږ د عرفې ورځ ده. آینده جمعه به انشاءالله عرفه وي که خیرې. نو چې کوشش وکړو چې دغه روژه رانه پوت نشي د عرفې د ورځې روژه. دا په کال کې یوه ورځ راځي، دا د یو خاص ورځې فضیلت او بیا دا د سړي د لاسو نه اوځي، دا بیا په لاس نه راځي. عرفې باره کې ډېر خلک شکیان وي، څوک وایي سعودي کې نن عرفه ده، څوک وایي حاجیان نن عرفات ته تللی دي. یاره عرفه به کله وي دې باره کې ځان پوه کوئ. د ذوالحجې د میاشتې نهمې ورځې ته عرفه وایي. بس نن یې دویمه ده چې کله یې نهمه راله دا به عرفه وي. او د عرفې نښه دا ده، د عرفې د ورځې نښه دا ده چې سحر مونځ شي نو جماعت کې به امام و مقتدیان ټول په تیزه تیزه وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به د عرفې په سار باندې شروع کیږي. دې ته تکبیرات تشریق وایي. دا به د عرفې په سار باندې شروع کیږي او دا به د ذوالحجې د میاشتې نهمه ورځ چې دا تکبیرات په شروع شي او په 14مه ورځ چې مازدیګر مانځه پسې ووایي نو دا به ختم شي. او دا چې دي نه دا تکبیرات چې دي دا په فرض مانځه پسې د دې په یو ځل یو پیره ویل واجب دي. نارینه به یې په تیزه وایي او زنانه به یې په قلاره اواز وایي. دا غالباً 30 منځونه راځي، بیا په حساب وکئ. په نهمه به شروع کیږي او په 14مه ورځ به مازدیګر مانځه پسې چې وویل شي نو ختم به شي. دې ته تکبیرات تشریق وایي چې د عرفې په سار د سړي روژه او په